د سالن د اکټیویټي چې دا په کوم لازمي نو شکر الحمدلله دا 2007 نه والا او اوس دا نن جو 2024 دا د بعد موږ په چټي نه دا کړی شکر الحمدلله او دې هغه خلک راځي چې کم کمزوري دي کمزوري ده ما ته ټول پکې معلوم دي چې کم کمزوري هغه زه د دوه ټیمو سالن ورکم سوله پکې د یو ټیم ورکم خو زیات تاسو ډیره شکریا دا کومه چې زمونږ د خپل رالي د کوریج لاو زمونږ د کلی د حالې ځلې او دا تاسو په خپل پاڼه په پیج باندې راوستل اصل خبره دا تاسو تاسو کو چې تاسو په تلاو دا څومره خلک خو نه دا شکر الحمدلله زه د 2007 نه دا پروګرام ما شروع شوی دی کم وخت چې حالات زمونږ د سواد ډیر خراب شو نو زمونږ په کلی باندې خدمت 2.5 بلکې 3 کډو پورې خلک راغلو احمد اکسین سیب الله دی او بخي د خاور سره دا غوي د خپل بلډینګ خالی کړو او موږ الته آبادی کړو ټولې کړي نو هغه ځنه موږ چې کم د خپل خدمات شروع کړی 2007 نه روان کال بیا حالات خودمره خراب نو بهر حالات خو زما په لکه یو جذبه چې د غریب عاجز او یتیم کمزور خلکو زه په طریقه مدد وکم بس جدا خبره مې زړه لراله چې روجي میاشته او هر یو سیز د الله طرفه پیکیج دی هر یو سیز په ویا دی نو دا سوچ په دې سوچ باندې ما دا دغه کو چې زه به ان شاء الله د کم وخت پورې ژوند می نو شکر الحمدلله دا 2007 نه والا او اوس دا نن جو 2024 دا د بعد موږ په چټي نه دا کړی شکر الحمدلله او دې هغه خلک راځي چې کم کمزوري دي کمزوري ده ما ته ټول پکې معلوم دي چې کم کمزوري هغه زه د دوه ټیمو سالن ورکم سوله پکې د یو ټیم ورکم خو زیات پکې کمزوري خلک راځي نه غول زه د دوه ټیمو سالن ورکوم او خلک ډیر خوشاله دي شکر الحمدلله توسي 200 پلس کسانو ته دا سالن رسي موږ دا روجي دا اول نو شروع کو او د اخیره پورې دا بلا ناغل چې دین دا او دا چې لوکیشن دی دا چې دین سواد ضلع سواد مټه تحصیل او سمبټ چم او زه په خپل د مټه تحصیل خدمت صدر یم موږ نور اکټیویټیز هم ډیر دي شکر الحمدلله د روزه کې موږ سونه ایباو کسانو یتیمانو ماشومانو ته د اختر گیفت ورکړی دی هغه د پیزار په شکل کې بوټان چپل او سوټونه او نور مم اراده دي اصل خبره دا ده چې د دې غریبانان اجزانان خلک ډیر دي لکه چاته پته نشته چې بچا څه تیریږي خو اصل خبره دا ده سپید پوش خلک ډیر دي نو د دې ورځ شکر الحمدلله سیوا کیږي بس کورون ته سالن رسول دم زما په خیال یو اعزاز خبره ده لوی خبره ده چې 200 کورون ته سالن ورسې بدی کې پکې دي چې کړي چې هغه ته زه د دوه ټیمو سالن ورکوم کمزوري دي ماته پکې پته لګي زما 2007 نه 8 نه دی خو دا تجربه وشوه نو کور ته چې کوم حقدار دي هغه ته سالن ورسې شکر الحمدلله مخیر حضرات لپاره خو زه اصل خبره په دې کې مین دا ده کنه چې دا خو نن د خیر سره 15مه روزه ده روزه نه علاوه په کار ده چې د غریب عاجز او یتیم یسیر کمزور خلکو مدد وکړي شي چې په هر شکل کې ده کله جامه پیزار سو کولای شي نقد په صورت کې یا چاله راشن ولېږي اجناسو په شکل کې نو زما په خیر په دې خدمت خلک کې چې کم سکون او کم آرام او کم خوشحالي ده نو زه په ګارانټي سره تاسو ته ما یو کس ته ډرایو کی د غریب اجز سره د مرستو کې په اجناسو په شکل کې د رکوع په شکل کې یتیم لا هغه د خپل الله سکون او آرام ویني چې د څومره الله پاک څومره آرام او څومره سکون ورکړي